د هر قسمه ناممکن حاجتونو د پوره کولو دپاره دا وظیفه ډیره زیاته پاورفله. ستاسو حاجتونه دي د کلونو نه پوره کیږي. تاسو د ایاک نعبد و ایاک نستعین دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. څومره مشکلات دي، څومره پریشانی دي، څومره تکالیف دي، تاسو په پوره ژوند کې محترمه دا وظیفه یو ځل وکئ. انشاءالله العزیز دومره طاقتور وظیفه ده چې الله پاک به ستاسو ژوند دا محترمه بدل کړي او ټول عمر به راته بیا دعاګانې کوئ. داسې حاجتونه د چا کو په زړه باندې وي، داسې مقاصد کو د چا وي، په زړه د چا څه ارمان وي، انشاءالله العزیز محترم هر قسم حاجت د الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات مهربانه او د ډیر زیات رحم کوونکی رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه داري پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مقاصد دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات او پریشانی دا ختم کړي. محترمون چې کما زمونږ وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده. یاد ساتئ چې صرف یو ورځ وظیفه ده، د یو ورځ وظیفې سره به الله پاک ستاسو ټولې پریشانی دا به ختم کړي. یاد ساتئ محترمو چې زمونږ ورونه داسې وي، خویندې داسې وي، هغوی وظایف ډیر زیات کوي، خو یا د تجربې دپاره کوي یا کامل یقین نه وي نو کار به نه کوي. نو کوشش به دا کوو چې دا وظیفه وکړو کامل او مکمل یقین سره. چې کله زمونږ ستاسو یقین و انشاءالله العزیز الله پاک وایي چې زه بنده ته حقه شانتې وررسېږم څنګه بنده ما باندې یقین او ګمان کوي. نو څومره زما او ستا یقین او ګمان دا د الله پاک په خزانو باندې و، د الله پاک په ذات باندې و. انشاءالله الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول وظایف دا به قبلوي او زمونږ او ستاسو حاجتونه به الله پاک ضرور دا قبلوي. پروايي محترمو چې کم سړی 15 وخته مونځ کوي، دا شرط دی. 15 وخته مونځ دا به لازما محترمه کوئ. ورسره به دروغ نه وایئ او دغه رنګ یې ورسره به چغلخوري نه کوئ، دغه رنګ یې په چا باندې به ظلم نه کوئ، په چا باندې به تکلیف نه کوئ. کوشش به کوئ چې ستاسو د خپو ستاسو د لاسونو نه ښه او مزیدار اغلا کارونه د اوزي. محترم الله پاک داسې ذات دی چې هغه له خوب نه ورځي. که ته د شپې دا وظیفه کوې، که ته د ورځې دا وظیفه کوې، نو الله پاک تا له ضرور جواب درکوي. الله پاک له خوب نه ورځي، الله پاک ستا اوري. الله پاک زمونږ او ستاسو نه غافل نه دی. دغه رنګه فرمایي چې ستاسو څومره مقاصد دي، څومره ضروریات دي، الله پاک په هغې باندې خبردار دی. علیم بذات الصدور. په زړونو کې څومره خبرې دي الله پاک په هغې باندې خبردار دی. او دغه رنګه څومره چې موږ څه کوو الله پاک په هغې باندې بصیر ذات دی. محترم نو څومره چې حاجتونه دي، څومره چې پریشانی دي، د ټولو د حل لپاره دا وظیفه یو پیر وکئ. انشاءالله العزیز تاسو به تماشا کوئ الله پاک څومره بهتري محترم او زمونږ او ستاسو په ژوند کې راولي. یاد ساتئ چې وظیفه په داسې ټایم کې کوو چې په کم ټایم کې نفل دا کیږي. دغه رنګې د سهار چې کله اذان وشي هغه ټایم کې خو به نفل نه کیږي. اذان نه وارد نور راحتو پورې نفل نه کیږي، نو دغه ټایم کې وظیفه نشي کولی. دغه رنګې د مازدیګر نه واله ماښام پورې دغه ټایم مکروه دی، دې کې وظیفه نشي کولی. او دغه رنګې د 11 نیمو نه واله تقریبا 12 نیمو پورې دغه ټایم چې کوم دی دې کې نفل دا نه کیږي. دا وظیفه په دغه ټایم کې محترمو نه کوو. د دې نه علاوه چې کم ځای کې کم ټایم کې محترمه مونځ کیږي دغه ټایم کې به دا وظیفه کوو. یاد ساتئ چې په دې کې 2 رکعاته دي، بس 2 رکعاته نفل صلات حاجت دا محترمو کو نیت کوم نظر د اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې ازرواح پر زاده خوده ها سورۃ تعالی را محمد کعبه شریف فلور کو الله اکبر.
دغه رنګ سبحانك اللهم دا به شروع کې سورة الفاتحه به وي او دغه رنګ لومبي رکعت کې به سورة الکافرون وي قل یا ایها الکافرون نا مکمل سورت به وي کو چاله نه ورځي بیا قل هو الله احد وي یول سپیری به سورة الکافرون په یو رکعت کې وي دغه رنګ دیم رکعت چې کله پاسې دي نو بیا به الحمد وي د هغې نه بعد به سورة الاخلاص یعنې قل هو الله احد دا به یول سپیری وي ستا به دوه رکعته دا محترمه برابر شي بیا به د هغې نه بعد یاد ساته چې نفل داسې ځای کې کول وظیفه داسې ځای کې کول چې هلته کې مکمل خاموشي وي بیا به د هغې نه بعد یولس پیرې درود ابراهیمي وي دغه رنګې د دې نه بعد درېیمه کلمه د 101 پیرې وي یو سل او یو پیره به درېیمه کلمه وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تاسو سکرین باندې ښکاري دغه کلمه ده بیا د هغې نه بعد یو سل او یو پیره 101 پیرې استغفار چې کوم استغفار تاسو ته آسان وي یا دا استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا استغفار ویل شي دغه رنګې بیا د استغفار نه بعد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به یو سل او یو پیرې وای 101 پیرې او دغه رنګې د هغې نه بعد به دا کلمات وای الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تاسو د سکرین باندې ښکاري دا کلمات به اوه پیرې وای بیا د هغې نه بعد به اوه پیرې درود ابراهیمي وای نو که تاسو د درود شریف اخره کې اوه پیرې وای نو دغه کلمات هم اوه پیرې او که چېرته تاسو درود شریف یولس پیرې وای نو دغه کلمات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو دا مې یولس پیرې دی وای بیا د هغې نه بعد ښه مزېداره اوږده دعا وکئ او دغه رنګې کله چې دعا وکئ نو څومره ستاسو حاجات دي څومره ستاسو پریشانۍ دي څومره مقاصد دي څومره چې هم څه دي محترمو دا ټول الله پاک ته کېدی ځکه چې الله پاک علیم بذات الصدور دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې څه دي الله پاک په دې خبردار دی الله پاک هر څه ویني انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټولې مسلې د ختم کړي دارنګه د هغې نه بعد بیا سجده ولګوئ په سجده کې هم د الله پاک نه دعا وغواړئ انشاءالله العزیز الله پاک به لازمي زمونږ او ستاسو مرسته او زمونږ ستاسو امداد دا به کوي کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ او ملګرو سره هم شیر کوئ الله پاک هم خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته